دغه څلورو اعمالو څخه ځان ګورئ. دا ډېر بد خصلتونه دي چې په انسان کې یې. دا لکه د مشکا شریف په باب الکبائر و علامة النفاق په دې کې حدیث مبارک راځي. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل آیة المنافق ثلاث، علامات د منافق درې دي. زاد مسلم وان صام وصلى، او مسلم شریف د تورې هم زیات کړي دي. وایي که څه هم داسې سړی روژه نسي او که لمونځ کوي دا منافق دی. وزعم انه مسلم، او دغه سړی د دغه برسیره دغه دعوه کوي چې زه مسلمان یم، لیکن د دغه اعمالو په وجه باندې به دی منافق یي. ثم اتفقا، بیا د مسلم شریف او بخاري شریفه د دواړه په دې خبرو کې سره متفق سوي دي چې اذا حدث کذب، چې کوم څوک خبرې کوي دروغ وایي، په خبرو کې دروغ وایي. دغه دروغ ویل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د منافقت علامه ده، دا د منافق علامه ده. نو باید د دروغ څخه انسان په کلکه سره ځان وساتي، هغه که په ګپه کې، که په حقیقت کې، که په بهانه کې، باید د دروغ څخه ځان وساتي. دروغ سخت حرام او ناروا دي، او دا د منافقت غټه علامه ده. او دویمه علامه د منافقت دا ده واذا وعد اخلف، او چې کله وعده وکړي خلاف ورزي کوي. دغه په وعده کې چې خلاف ورزي کوي، د وعدې موافق نه ځي، دغه سړی رسول الله فرمایي چې دا منافق دی. یعنی دا معنی چې دا علامه د نفاق، دا علامه د منافقت ده. او درېیمه علامه د منافقت دا ده واذا اؤتمن خان، او کله چې په امانت باندې شی ورته کښېښول سي، امانت ورته ورکول سي، او دی په هغه امانت کې خیانت کوي، دا هم د منافقت علامه ده. په امانت کې باید خیانت نه وسي. هغه که د خبرې د لارې چا وتا ته پټه خبره کړي، دا خبره به چاته نه کوي. او که چا وتا ته یو شی یښي، هغه شی به بیا نه ځایلوي، هغه شی به چاته بیا نه ورکوي، هغه شی به په خپله نه استعمالوي، بلکې هغه امانت به د ځانه سره ږدي تر هغو چې هغه سړی بیرته د وصولي دپاره راځي تا ته. او دغه رنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وای نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څلور خصلته په چا کې دا خالص منافق دی، دا منافق دی. په ورځ د قیامت په د منافقانو په ډله کې راپورته کوي، اعوذ بالله. دا خالص منافق دی. رسول الله فرمایي ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، او په کوم چا کې بیا په دې څلورو کې یو خصلت یې، دا بد خصلتونه دي دا څلور، چې په دې کې یو خصلت په چا کې، نو په دې کې بیا د منافقت خصلت دی، بیا مکمل منافق نه دی، خصلت د منافقت پکښې دی، خصلت د منافق پکښې دی. حتی یدعها، تر هغو پورې چې دی دا پرېږدي، چې دا پرېږدي د منافقت څخه بیا دی خلاص ولو. هغه کم څلور کارونه دي؟ اذا اؤتمن خان، چې وایو چاته امانت کښېښول سي یا د امانت خبره ورته وکول سي، او دی په دې کې خیانت وکړي، هغه خبره منتشر کړي په کلي کې، هغه په محله کې منتشر کړي، هغه و خلکو ته وکړي، او یا یو شی په امانت ورته کښېښول سي، په هغه امانت کې دی څه وکړي؟ خیانت وکړي. دویم شی واذا حدث کذب، او دویم دغه دی چې کله خبره کوي په خبره کې دروغ وایي، په انډوالانو کې کښېني، په ملګرو کې کښېني، بس د دروغ خبرې سره ذکر کړي، د ځان یې سوړن جوړ کړي، دروغ وایي. دا د منافقت غټه علامه ده، د منافق غټه علامه ده دروغ ویل. واذا عاهد غدر، او کله چې وعده وکړي بیا خلاف ورزي کوي، د وعدې موافق نه چلیږي. ګوره دا یوه خبره زده کوي چې د چا سره مې وعده کړي چې د مور و پلار جنازې دې پرتې، هغه وعده به بیا پر ځای کوي، په وعده کې به خلاف ورزي نه کوي. دا خلاف ورزي دا د منافقت علامه ده، دا د منافق علامه ده. په ورځ د قیامت کې د منافقانو په ډله کې راپورته کوي، اعوذ بالله، چې وعده مې د چا سره وکړه، هغه وعده به بیا پر خپل وخت باندې صحیح رسوي. که چیرې خدا نه کرده یو مجلس درته پیښ شي، بیا خو نن سبا د ټلیفون نه بېتېرې په ټلیفون ورته ووایه، په یو قاصد ورته ووایه، په چا ورته ووایه چې ما ته خدا مجلس را پیښ شولو، زه په دې وعده خلاف ورزي کې معذرت غواړم، د دې وعدې خلاف ورزي د ما څه وسوله، دغه چم به بیا کوي. او څلورم بد خصلت کوم یو دی؟ واذا خاصم فجر، او چې کله د چا سره شر وکړي، د چا سره مطلب په یو خبره کې راسي، د چا سره په غوسه کې راسي، بس بیا فسق و فجور کوي، ښکنځل کوي، د ماینې، د خور، د مور، د خاندان فاسق و فاجر یې د ځانه جوړ کړي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي دغه څلور چې دي دا د منافقت علامې دي. که چیرې په چا کې یوه یا دوې یا درې وي، او که چیرې په چا کې مکملې وي، نو دا بیا مکمل منافق دی، خالص منافق دی. په ورځ د قیامت په د منافقانو په ډله کې راپورته کوي.
الله تعالی مې د دغه رقم خصلتو څخه وساتي، الله تعالی مې د منافقت څخه وساتي، خدا پاک مې د منافق د علامات څخه وساتي. الله تعالی دې پر دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ المبين.